أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعوه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية متفق عليه. دا باب پدې کې مونږه داس دکو چې دا الله په کتاب باندې د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې مضبوط منګول لګول پکار دي او چې سړی دا کلمه ویلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا غي تقاضا دا چې د الله حکم او د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې بس کوي مضبوطی منګولې به لګي یعنی عمل به ور باندې کوي. نو دلته کې په دې حدیث کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خوې ذکر کوي. فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به بعض کار د خلکو د اسانه د پاره پخپل وکړو د دې د پاره چې دا نور خلک وي نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل وکړو نو غنی دا جایز دی. ویږي په خبر باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو جایز دی نو خلکو به بیا وي یاره پیغمبر علیه السلام وکړو خو هغه دی موږ د پاره نه دی په کار چې دسی وکړو. نو دا خبره چې کله پیغمبر علیه السلام ته ورسېده چې خلک هو دا کار په دې وجه نه کوي ویره پیغمبر علیه السلام کو خو پیغمبر دی موږ د پاره نه دی پکار. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل راغی او منبر ته وختو ته خطبه ویلا او خلک تیز کړه په دې باندې چې لکه دا څه چل شوی په تاسو چې زه یو کار کوم زه هم جایز دی او تاسو وای نه کوي وای چې یاره دا اسی پیغمبر علیه السلام کړی زه تاسو نه پټولو کې پوهه هم یم دغه د الله تعالی علم او رهنمایي براه راست زما سره ده او زه په دې الله په حکم باندې په عمل کولو کې تاسو نه سخ هم یم او د الله نه ډېر یریدونکي هم یم. نو بیا څنګه تاسو چې کوم کارو کوم هغه تاسو دغه نظام سنډه په دې کوي چې خیر دی که پیغمبر کړی خو موږ نه دی پکار چې وي. نو دې حدیث نه دا معلومه شوه چې موږ او تاسې د نبی صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې د هغه په رخصت باندې د هغې نه سوالو عمل پې وکړو. وعن عائشة د ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نه روایت ده قالت دا فرمائی صنع رسول الله صلی الله علیه وسلم وبکو رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا یوکار صنع وکو رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا یوکار فرخصا نو رخصت ورکو فيه پدې کې چې کم کار وکړو نو دې چې پیغمبر کار وکړو دې مطلب څه دی یعنی پیغمبر علیه السلام اجازت وکړو چې دا کار کولای شي. فتنزه نو ځان به بچ کوو عنه د دغه عمل نه قوم یو قوم تنزه معنا ځان به بچ کوو سنډه تکیدل با او نه به کاو دا کار. نو فتنزه نو سنډه ته بشول او ځان به پاک کو ځان به بچ ک د دینه د خلکو به دغه نه ځان بچ ک د دغه عمل نه به هغه قوم ځان بچ کو ولم يفعلوا ذلك السنه او دغه کار به نه کو او دا کار به چې نه کو نو خیال به داو چې یره پیغمبر علیه السلام دا کار کړی دی خو موږ نه دی په کار نه بي د کمال په دې کې دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی نو دا به اصل جواز د پاره کړی نور موږ له کول نه دی په کار دسی به ویل. اګدم په دې دور کې بعد خلک چې کله په حدیث کې یو کار راغلی
ولکه دا ولې ته نه کې وایي دا هسې نفي د کمال لا او دا چې کوم دی نو پیغمبر علیه السلام د شان سره خو منافي نه ده خو زمونږ دپاره چې کوم دی نو د دې کول نه دي پکار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما بالو په همې ښځې په بلغن ورسېده فتنزه عنه یعنی ځان به بچ کو د دې نه سنډه به وکړه د دې نه سنډه کول مطلب دغې کار نه کول قوم یو قوم په بلغا نو ورسېده ذالک دا خبره چاته ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خطبه نو پیغمبر علیه السلام تقریر وکړو څه وکړو تقریر فحمد الله نو حمد وایو د الله فحمد الله نو حمد وایو د الله یعنی الحمدلله ویل او ثم قال بيويل ما بال اقوام صد حالت د قوم ما بالو صد حالت اقوام د قوم يتنزهون چې دې سنډه کوي عن الشيء د هغې کار نه اصنعه چې دی کومه نو په والله زما دې په الله قسمي فوالله زما دې په الله قسمي اني زه لاعلمهم د ټولو نه زیات پوه یم په دې کې بالله د الله په حکمونو واشدهم او د ټولو نه زیات سخت یم له د دې الله دپاره خشیةً په یره کې د الله نه په یره کې هم د ټولو نه سخت یم او په علم کې هم د الله په ښودلی شوي حکمونو باندې د ټولو نه زیات پوه یم په دې انسانانو کې نو چې زه یې کوم تاسو یې څنګه دې ځان ساتئ نو اوس پوه شو چې کوم کار پیغمبر کړی نو زمونږ دپاره په هغې کې اجازت چې دی دا څه حکم لري په دې باندې عمل کول پکار دي پوه شئ په خبره باندې وعن رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة رافع ابن خديج دا روایت نقل کئی دیوی قال دیوی دا رافع چې قدما راغ نبی الله نبی صلی الله علیه وسلم المدینه تا هندوستان تا مدینه تا وهم او دی چې یؤبرون قلمی کوله النخل کجوري ګوره په دې کجوري کې یو دوه قسمه کجوري دي چې کله په اول وخت کې دا تخم نیسي نو په دې کې دننه داسې د سپېړې په شان یو زغره پیدا شي او کوسړه غوندې را پیدا شي په هغه کوسړه کې دننه دا کم کجوري چې نیسي دا په هغې کې دننه واړه واړه بیا ورو هغه کولاو شي او بیا د کجوري غټ چمتې جوړ شي نو په هغې کې دوه قسمه یو نري او یو ښځی نر چې په هغې کې هم پوډري او په هغه بل کې هم پوډري د نر دا پوډر راوالي او په دغې کجوري دا کم چې ښځه نو هغې کې څه چل کوي هغې کې دا پوډرونه لږ لږ ور واچوي نو دې ته څه وایي دې ته وایي تعبیر څه ورته وایي تعبیر موږ په پښتو کې دې ته وایو قلم کول نو یؤبرون دې قلم کول النخله کجوري او دا به د کجورو دغه وخت به راغی نو ټول خلک به لګیو په خپلو کجورو کې به تعبیر به یې کاو یعنې قلمونه به یې ښودل هغه کم ګنګوری چې و د مؤنث کم ګنګوری چې دی په هغې کې به د مذکر هغه ګنګوری چې دی دغه چې دی هغه ډبې د هغې نه به څه ور واچېل پوډر ټایپ سیزونه به ور واچېل او دا چې یو نر چې یو دغه چې دا د یو نر هغه کم پوډر چې په یو ځای کې هغه تقریبا د ډېرو مؤنثو کجورو کېږي نو پیغمبر علیه السلام چې کله راغی نو خو د دې سره بلد نه و زمیندارۍ خو نه وه کړې ګډې ویزې خو یې ساتلې وې تجارت دغه تجارت یې کړی و خو په پټو کې خو کار نه و کړی او د مدینې خلک چې و دا ټول زمیندار خلک نو دوی لګیو په کجورو کې یې څه کوو یؤبرون النخله دوی تعبیر کوو د کجورو یعنې په کجورو کې قلمونه لګول فقال نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل ما تصنعون دا تاسو څه چل کوئ ما تصنعون څه معنی ده دا تاسو څه چل کوئ قالو هغې ورته وویل نصنعه کنا ومنګه نصنعه د مخکې نه دقه شان چل کوو زموږ د پلار نیکه د وختونه دا رواج را روان دی بس دا د نر قلم په ښځې باندې ږدو نو بس د هغې سره دا کجورې ډېرې کېږي قاله نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل لعلکم کیدای شي
لعلکم کیدی شي لو لم تفعلوا کده سی ونه کوي او دا کجوري په خپل ځای پرېږدئ نو کان خیرا دا بدله ښی د دې څه فایده ده بعضې خلک وایي بعضې وخت کې سړی په یو کار نه پوهېږي مړی دا پکې چا راوستي نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل که دا م ونه کړو نو دا بدله ښی څه پې کوئ چې دونه پیدا نه کړی وئ فترکوه نو هغې هغه کار څه کړو پرېښودو نو فنقصت نو کجورې په هغه کال څه وشوې کمې شوې فنقصت نو کم شو د هغې هغه پیداوار قاله نو دا راوي وایي فذکرو ذلک نو دې خلکو ذکر وکړو د ذالک د دې خبرې له پیغمبر علیه السلام ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا وایې چې تعبیر مه کوئ مونږ ونه کړو چې هغه فصل څه کال کم وشو نو فقال نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل انما انا بشر زه خو انسان یم ستاسو په شان اذا امرتکم کله چې درته د حکم وکم بشیء د هغې کار من امر دینکم چې هغه ستاسو له دین سره تعلق ساتي نو فخذو به هغه لازما منئ و اذا امرتکم کله چې درته حکم وکم بشیء د یو کار من رأیي د خپل تجویز نو فانما انا بشر زه انسان یم ستاسو په شانې نو زه کله به چې کوم دی نو په هغې پوهېږم کله به نه پوهېږم ځکه استاد په کلي کې یو ښه تکړه مولوي صاحب دی او هغه ډېر زیات لوی عالم دی بل سړی کور جوړوي او دی وله راشي هغه یو شان کور جوړوي دی ورته وایي نه مړه په دې څه کې په 12 فوټه ولې دنګې په 2 فوټه باندې ایسته بس بند کړه چت پې واچو نو چې چت یې پې واچو نو په 2 فوټه باندې نو بیا بل ور دې چې راشي نو هغه خو د چرګو کوډګۍ هم نه نو خلک ورته ویل که دا داسې چل کړی کوي مولوي صاحب راته ویل نو خلک به ورته ویل که مولوي صاحب غریب خو ځان له خپله کوټه نشته نو هغه په انجینرۍ خو نه پوهېږي هغه د دین په مسایلو پوهېږي په قرآن پوهېږي په حدیث پوهېږي د حلالو د حرامو په تمیز پوهېږي خو هغه خو انجینر خو نه دی که نه نو تا به د بل چا نه هم د پوهه سړي نه تپوس کړی نو پیغمبر علیه السلام ورته ووایي کله چې درته د دین په معاملې کې خبره وکړم نو دا بیا خامخا منئ او اذا امرتکم بشیء من رأیي کله چې درته زه حکم وکم د څه شي د خپل رای نو فانما انا بشر زه خو انسان یم رواه مسلم وعن ابي موسى د حضرت ابو موسى نه روایت دی رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم انما بشک مثلی زما حالت و مثل ما او مثال د هغه چا بعثني چې زه لېږلی وم الله تعالی به په هغې باندې زه او زه چې د کوم کار دپاره الله لېږلی یم هغه کار څه دی د دین تبلیغ زما او د هغې کار مثال کمثل رجل په شان د هغې سړي دی اتا چې راشي قوما هغې قوم ته یو قوم ته اتا چې راشي قوما یو قوم ته فقال ورتوي یا قومي اے زما قوما انی ذا رأیتو ما ولید الجیشا یو لخکر بعینی په دې خپلو سترګو باندې وانا النذیر او زه يرونکی یم تاسو لرا العریان پر لغړ يرونکی یم لغړ يرونکی دې ته وایي چې پخوا به کله خلکو اهم خبر اورو نو کمیس به ویستو خپل کمیس به د لرې نه داسې شرڼو چې هلکه داسې چل وشو نو دی وایي زما مثال او کم دین چې ما راوړی د هغې مثال داسې دی لکه یو سړی دی خپل قوم یری چې یې لکه خدای مې انصاف روزي کا د دې بل طرف نه لښکر راغی او ما په خپلو سترګو ولیده اوس به دله دا کلی ورانه کړي راوځئ پسې چې جنګ له لاړ شو نو فن نجا ځان بچ کوي ځان بچ کوي فاتواعه نو تابعداري وکړي د ده طایفتون یوه ډله من قومه د ده د قوم نه څه خلک وویل لکه ده ټیک ویل شا په ټوپک راولې راځئ چې ځو فادلجو نو هغې د وخته منډې کړي فانطلقوا نو روان شي علی محلهم پس باندې په خپل تیز تګ باندې فانطلقوا دی روان شي علی محلهم په خپل تیز تګ باندې فنجوا نو دی خلاص شي وکذبت او دروغجنې وګڼي طایفتن یوه ډله منهم د دوی نه فاصبحوا نو هغې کیني مکانهم په خپل کور کې فصبحهم نو سحر د وخت راشي په دې باندې الجیش هغه لښکر فاهلکهم نو تباه کړي دي لره وجتاهم فذلك مثلهم دا مثال وجتاه فاهلكهم هلاكي وجتاهم او زيل ولا استختم کی یعنی استغون ختم کی نو فذلك مثل من دق مثال د هغه چا دی اتوانی چې د ما تابعداري وکړه فتبع نو دې تابع شه ما جئتو د هغه څه چې ما راوړی به هغه ومثل من او مثال د هغه چا عصواني چې د ما نه مني وکذب او دروغ وی
وکذب یا دروغجن وګڼي ما هغه څه جئت به چې ما راوړی من الحق حق متفق علیه. په دې خبره باندې کېدی شي پوه شوي. وایي ګوره یو کلی دی په هغې کې یو سړی دی هغه په منډه راشي او غټ کوټې سر ته وخېږي او د هغه ځای نه خپل کمیس وباسي ویشلی او خلکو ته چغې کړي چې لکه د خدای بندیانو په دې کلندره را روان وم او د هغې شاټۍ د طرف نه یو لوی جلوس را روان و او څه کول او په دې تیمرګره کې په دې زمونږ په دې کلي باندې څه کوي حمله ور باندې کوي. نو اوس چغې وایي خلکو ته نو چې کوم خلک هوښیار یي هغې رامنډې کړي هغې ویل لکه واقعي ممکن ده چې د افغانستان نه چېرته د روسیانو حمله راغلي د امریکایانو حمله راغلي نو هغې دغه دی نه خپل ټوپک او ډانګۍ راوالي او د کور نه وځي او راشي مورچې طرف ته کښېني یا چې کوم دی دا کلی پرېږدي بل طرف ته لاړ شي. نو چې دا خلک لاړ شي نو بس خلاص شي او چې کوم خلک بعد وایي مړه پرېږده سړی هېڅ هم نشته په تندر یې مه وله. نو چې کله هغې په خپل ځای کې کښېني سهار د وخته به دا لښکر ورشي او هغه څه چل وکړي هغه ایسته په کورونو کې یې ولي او ایسته یې مړه کړي. نو چې مړه یې کړي نو بیا خلک وایي لکه هغه سړي ټیک خبره کوله کوم سړي اچا چې کمیس ویستلی او نارې والې چې هلکه وځئ. نو پیغمبر علیه السلام وایي زم اقن النذیر العریان یمه هغه په ډاګه اعلان کوونکې دغه یم د استازی یم چې خلکو ته یم چې النجا ځان د جهنم د اور نه بچ کړي ځان د جهنم د اور نه بچ کړي. نو چې چا زما خبره ومنله د هغې مثال د هغې کلیوالو شو چې د وخته ووتل او چا چې زما خبره ونه منله د هغې مثال داسې شو لکه په کور کې ناست و او لښکر پرې راغی. یاده شو خبره بیرته ورته وکشي. وعن ابي موسی د حضرت ابو موسی نه روایت دی اشعري قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انما بشکا مثلی د ما مثال و مثل من او مثل ما او مثال د هغه دین بعثني الله چې در لګلې م الله تعالی به د غیر تبلیغ د پاره کمثل رجل بشانت د هغه سړي د اتا چې راشي قوما یو قوم ته فقال ورته یا قوم اذ ما قام اني ما رايت ولد الجيش الاخكر بعيني په خپل سترګو واني ذجيم ان النذير ذيرون كما العريان خبر بن پنجا ځان خلاص کی ځان بچ کی فاتواه طائفه تابعداري وکړه د یوې ډلې من قومه د قومنا فادلجوا نو هغې د وخته ووتل او پنطلقوا روان شو او على مهلهم په خپل حرکت نرم حرکت سره په روان چال باندې لاړل فنجو نو خلاص شو دی وکذبت او دروغ ویل طائفه یوې ډلې منهم د دینه فاصبحوا نو کېناستل مکانهم په خپل ځای پس سحر ټیم کې فصبحهم الجيش نو سحر پې راله هغه لښکر فاهلکهم نو هلاک یې کړو واجتاحهم او سیله ورسره وکړو د زیلې نه ایسته ختم یې کړه. پوه شوې په خبره باندې فذلک مثل من دا مثال د هغه چا دی اتواني چې د ما تابعداري یې وکړه فتبع او روان شو ما په هغه څه پسې جئت به چې ما راوړی ومثل من او مثال د هغه چا عصواني چې د ما نه مني وکذبوا دروغ وي دروغجن وګڼي وکذبوا دروغجن وګڼي ما هغه جئت به چې ما راوړی من الحق حق متفق علیه. دا حدیث په بخاری مسلم دواړو کتابونو کې په دغه انداز باندې نقل شوی دی. وعن ابي هريره او حضرت ابو هريره په دې کې هم په دې حدیث کې هم دا باب سره مناسبت دسی شو چې باب کې موږ دا ویلو چې دې کې موږ هغه احادیث را جمع کوو چې د الله په حکم د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې مضبوطی منګولې لګول پکار دي. دلته په حدیث کې پیغمبر علیه السلام وایي چې دا زما په طریقې باندې مضبوطی منګولې ولګولې هغې به څه کېږي هغې ته به نجات میلاویږي. چا چې مضبوطی منګولې ونه لګولې هغه به صحیح هغه به تباه کېږي. نو په قرآن باندې په حدیث باندې مضبوط لاس راټینګول پکار دي. د بل حدیث کې هم دغه شانې قصه د حضرت ابو هريره فرمایي عن ابي هريره عن ابو هريره روایت دی قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلی زما مثال کرجلن یعنی کمثل رجلن پشان د هغې سړي دی استوقدا چې بل کړی نارن ور فلما کله چې اضواءت رڼا شي ما حوله چاپېره د ده جعلا لګیا شي الفراشو هغه پرپرکي وهذه الدواب او دا حشرات التي اغا تقع في النار چې هغه پرېوځي په اور کې یقعن فيها هغه ورلویږي دی ورته وجعلا او لګیای دا سړی یهجدهن دا څه کوي
دا شړي د دې ورنه ګوري او سړی دی هغه د سي ځان له شمه بل کړ او دې ته دا پرپرکی او د شونه ول رالل ودی دا سړی د الله څخه وحی د دې لپاره چې دا پرپرکی دی ورل نه را دي کني لویږي پکې دې شړي هو په یا وجعل دا سړی لګي يهجذهن یعنی يمنعوهن منکیه د دې ورته پریوتونه ويغلبنه دغه حشرات غالب شي په دې سړي باندې فيتقحمنا نو غون راولېږي په ور کې نو دغه شانې ذهم یما په انا ذهم اخذ النون کې امتاز لرا به حجرکم د پرتغاخ نه د بډو نه حجر چې دې هغه دې ته چې د پرتغاخ تل یې نه بډا فانا ذ اخذ النون کې یما به حجرکم بډ استاسو عن النار د ورنا د تاسو د پرتغاخ چې په کوم ځای کې تاسو تړل دغه زینم رانی سما وانتم او تاسو چې تقحمون تاسو غون ورده پیه دی ورتا څنګه چې مثال باندې پوښوي یو سړی دی هغه ځان لور بلکو د شپې په دې کې چې ګوري نو دا پرپرکی او دا حشرات رالو دی ورته ورلويږي دا سړی لګیا شي د ور لري کوي او ورور راډیر شي اولوي بیا دوی بیا ډیر شي بیا په ډیر شي ستاسو لاندې ورسول نو دا شان رسول الله صلی الله علیه وسلم وي دغه سړی او زما مثال یو شان دی جهنم ور بل له دوته ولاړې ما تاسو لګیا دی ورته وردانګي د خپل ګناونو په وجه باندې زره تر خپل دعوت او د تبلیغ په ذریعہ باندې او د ترغیب او د ترغیب په وجه باندې لګیا تاسو د پرتواخ نو ټینګ رمرانی سمجل کوم وردانګه خو تاسو دغه پر کو په شان شي تاسو په ما غالب شي او تاسو د انسانان د ما د دعوت او د تبلیغ د متاثر کېدو په ځای باندې الټا زما مقابله شروع کړي نو غونډه ته ور دیږي ورته وعن ابي هريره ده حضرت ابو هريره روایت ده قال ده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلی زما مثال کا مثل رجل پشان دغه سړی دی استوقل چې بل کنار نور فلما کل چې اضواء ترنا کی ما اولا چا پیر دینا جعل الفراش لگیا شي خاشالو لکی و پرپرکی و هذه الدواب او دا حشرات التي اغا تقع في النار جورلی ورتا يقعن فيها داور پریودی دیتا وجعل او لگی دا يهجذهن منکی دلرا ويغلبنه او دا غالب شي پدبانه ويتقحمنا نغن ورودانگی فيها دی ورتا فانا ذهم اخذ النون كم بهجركم استاسو بڑے عن النار دور نمراکاگم وانتم تاسو تقحمون تاسو غن ورنودت فيها دی ورتا هذه روايه البخاري دا حدیث نقل د امام بخاری په دې روایت سره ولې مسلم او امام مسلم نقل کړي نه هوا د بشان هو قال في اخر هذا دې په اخر کې یو ټکی زیات ویلې هغه دا چې په ذلک مثلی و مثلکم امام مسلم د الفاظ پورا د سی ویلي په ذلک مثلی و مثلکم دا زما مثال له استاد مثال له انا اخذ ذنون کې تاسو لر به وجدکم د بڑو استاد عن النار دورنا هلم معن النار او درته چې وې مچ لکه راستا نشه د ورنه هلم د ما خپل راشي علی النار د ور پده هلم معن النار د ما خپل راشي د ور پده فتغلبونني نذبن تاسو زم په ما غالب شي تقحمون تاسو ورنه ود فيها د ور متفقون علیه ٹھیک شو ورپسې بل حدیث ده د بل حدیث واره حضرت ابو موسی بل روایت نقل کی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مثل ما بعثني الله مثال دما بعث مثل ما مثال ده غشي بعثني چې لګلې ما الله والله تعالی به دا غیر رسول د پاره من الهدى هدایت و علم او د علم او د هدایت په باره کې دما مثال د هغه شان دي کمثل غیثن بشان د هغه باران دی الکثیر اجاډیر باران ډیر چپي غټو د چپي نو زما مثال او د تیز باران د چپي باران مثال یو شان دی چې دا تیز باران اسواب ورسیږي ارغن زمکتا فکانت نشی منها داغه طیبه یوي سر زمکه طیبه مزیدارا قبلت الماء او برکاږي فانبتت الكلاء نرى ذرغن کی فانبتت ذرغن کی الكلاء واخو والعشب او لرغي الكثير رشه وكانت منها بدی کی اجادب شړز بکی هم امسكت الماء غبن کیوبو فنفع الله بها داغه بدری الله نه پور کی الناس خلقتا فشربون واخلق داغه نه به وبس کی وسقو او خپل پټی په وبکی وزرعو او خپل پسنو لپی زراعت کی واصاب منها طائفه او ورسیږي د دینه طائفتن یو ایسې د زمکه ته اخرى بلتا انما هي قيعان اغسي اغشړ بیابانی لا تمسك ماء عدزان سره وبو ونساتي ولا تنبت كلان او نظرون کې د ځان سره واخه ماخه شینګه فذلك مثل من
دا مثال هغه سړي دی فقها چې هغه ځان پوهه کې فی دین الله د الله په دین ونفعه او نه پوله ورکي الله تعالی بما فاغ سبع سنی چې د لګلې الله تعالی به دا غي د پاره فعلم نو دې پوه شي وعلم او نور خلق ته پوهه ورکي ومثل من او مثال هغه چې لم يرفع بذلك راسا لم يرفع چې اوچت نه کی بذلك د دې لپاره راسا فلسر ولم يقبل او قبول نه کی هدى الله د الله هدایت الذي اغا ارسلت چې د لګلې شوی به دا غي د رسول لپاره په دې پوه شوي د ما مثال او د باران مثال یو دی باران چې وشي خطه د چپ باران وشي نو دا باران راشي په غربانی هم وشي ٹھیک شو پچا وشي په غرب او په اوارو پټوم وشي او په شړو باندې بیابانو باندې هم وشي نو دا باران چې کله په اوار پټو وشي نو په پټو کې څه وشي دانې پکې راوخیږي بوټي پکې راوخیږي واخه پکې راوخیږي انسانان ته هم خوري او زغه سروي ته هم خوري او دویم غرونه نو په هغه باندې کله باران وشي په غر کې هغه وبو جذب شي چې جذب شي پکې نو دا بدلته جذب شي او په بل دی کې بیا خلک راوځي نو لچینه په شکل کې د ګوي په شکل کې خلک ته پیدا والي او باندې د سي چې قیعان مطلب اته شګوګلی باغې باندې باران وشي نه خلکو له پیدا ورکی او په بیس طرف پاس تیر شي په چې تیر شي بل چاله پیدا ورنکې نو په دیو جبانه دا او زم د قشانیه ما د رحمتونو د الله د دین یو باران ما د الله د دین رحمت مې راوړې په خلکو تقسیمومه نو خلک هم درقه شان درې قسمه دي خلک د سری چې دینه پیدا والی ځان لمیات کې نور خلکو ته موخی نو ځان لم ته پیدا شي لکی او نور خلکو ته پیدا شي لکی او چې کوم سړی دا ووري او اړول عمل پې نه کوي دا اړول لاس ولا ورچت نه کوي الریالیوس دماغ ته کوز نه کوي نو هغه په دنیا کې هم د شان به برخه پات شي او آخرت کې هم د ډمبرې کوتک ځان له خپل عمل نه جوړ کی یا څه خبره پوه شوي د دې ټولو احادیثو مطلب څه شو د دې ټولو احادیثو مطلب دا شو چې کومه په کومه معامله کې د الله حکم موجود دی د نبی صلی الله علیه وسلم عمل موجود دی د الله په حکم د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې به منګوري لګوي قام قبیله رسم او رواج خپل پیدا نقصان دي ته نه ګوري د الله حکم د نبی طریقې ته به ګوري وان ابي موسى د حضرت ابو موسى روایت دی قال دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل ما مثال الله غسر بعثني الله وجد لګلم الله به داغه د پاره من الهدى هدایت او العلم د علم کما مثل غیث پشان د باران دی چال کثیر دیری اصحاب ورسی اردن یزمه کی تپکانت نشی من اردن طیبه یوړل طیب یویس طیبه صحیح قبلت الماء او برکاږي په انبتت الکلام نور درغون کیسه کلا راغه کی یو هغه کنه شینکه چې هغه خلک مثلا د جوار وکړم د جوار خو مقصد دی خدا دغه چې پکې راخیږي د نور دا واخه صابه دا خو پکې ما خو دغه نه دی کړلی د جوار نو یو کله هغه ته وي چې هغه ستا مقصود دی استاسره مقصود دی او یو د کرنا او یو هغه چې هم ستا مقصود نه دی دغه نه نو په دې وجه باندې دغه چې دی دا کله هغه وخوته وي هغه شینکو ته وي چې هغه وچی او کلام دی خو را وخیږي نو هغه مقصودی د سړی او عشب هغه ته وي چې هغه را وخیږي په دې پټی کې خو تغیر لپاره تا کړل نه خو بیا هم چې را وخیږي نو ستا په کاریږي غوا ته ګړو بيزو ته هغه ته واچي یا ته ځان له کوم دینو ډکیتی وکي نو په انبت تنور درغون کې الکلا هغه واخو العشب او هغه بوټی کې الکثیر ډیر وکانت یمینا په دې کې اجادب جدبن اجادب د اغز مکه ته چې سخت زمکه چې هغه وبسکی هغه بندي کی هغه وبپکی ورشي او څه چلو کی هغه زرغونه ونه کی شینکه روانه خېږي یعنی فصل پکې نه کیږي امسکت الماء وبزان سره وسادي فنفع الله به الناس خپل خو بوټي روانه خېږي خو خلکو لسور کی پیدا ورکی پشریبو نو خلک داغې نو بوس کی وسقو او نور خلکو په نورو سارو باندې ته وبوس کی وزرعوا او پټو باندې په هم وبوس کی واصاب منها طائبه او دا باران پدې کې د مکه اغه سي ته مورسي انما هي قيعان چې هغه اثي او بیابانی شړی لا تمسك ما ان چې هغه لوبزان سونه ساتي ولا تنبت کله ان بوټي راو باسي ولا فذلك مثل من نو دا مثال هغه سړي دی په قوه چې هغه پوه شي په دین الله په دین ونفعه او دل ورکی نه په بما بعث باثن الله چې دلګل الله تعالی به دا غیر پر
په عالمانو دی دغه ځان لم زکی وعلم نور تم زکی ومثل من مثال هغه چا لم يرفع چې اوچت نه کی بذلک دیتا راسا پر سر ولم يقبل او قبول نه کی هدى الله الى الله هدایت الذي هغه ارسلت به چې دغه شی دغه لپاره متفقون علیه دا حدیث متفقون علیه دی